صحابو تپوسو کو یا رسول الله متا وجبت لکن نبوه، تاسو ته نبوت کله ملو شوې ده د الله رسوله؟ نبی علیہ السلام فرمایل و آدم بین الروح والجسد، ما ته نبوت هغه وخت کې ملو شوې ده چې حضرت آدم علیه السلام د روح او د جسد په مینس کې لا پروتو. د آدم علیه السلام مجسمه جسم مبارک جوړ کړی شو، په ځمکه پروتو، لا روح پکې نو اچول شوی وی. په هغه وخت کې ما ته الله رب العزت نبوت را کړو. معلومیږي دا چې نبی علیه السلام ته نبوت ذاتی ملو شوی دی، او د نبی علیه السلام د نبوت په صدقه کې تمام انبیاء ته نبوت عطایی ملو شوی دی. د آدم علیه السلام نه مخکې هم نبی علیه السلام ته نبوت ملو دی. بیا اظهار نبوت نبی علیہ السلام په 40 سال کې کړی دی. اظهار نبوت، اعلان نبوت په 40 سال کې وکړو، او ملو شوی وته کله دی د آدم علیہ السلام ته لا روح هم نو ورکړی شوی، صرف مجسمه مبارکه جوړه وه، اکه وخت کې وته نبوت ورکړی شو. او بیا وفرمایل انی عند الله مکتوب خاتم النبیین، وی دا الله په کتاب کې زما د پاره لیکل شوی دی خاتم النبیین، د ټولو انبیاء د پاره خاتم، مهر. مهر معنا دا چې په کومه لفافه باندې مهر ولګي نو هغه لفافه ته د بار نه یو څیز داخلي دی نشي، او د دې لفافې نه بار یو څیز وتی نشي. سلسله د نبوت نبی علیہ السلام باندې ختم شوا، اوس بل نوی سړی په نبوت د سلسله کې داخلي دی نشي، او چې کم د نبوت سلسله د دین یو پیغمبر وتی نشي. ویز دغه د سلسله نبوت د پاره زه خاتم مهر یم، آخری پیغمبر یم. او ودا کله ولیکل شول و ان آدم لمنجدل فی طینته، چې حضرت آدم علیه السلام لا په خپله خاورې او خټه کې لا پروت و، چې هغه وخت کې ماته الله رب العزت د خاتم النبیین لقب ولیکلو. څومره لوی شان دی.